شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. رب العالمین دې په موږ باندې رحم وکړي. کوم چې په تارو ژبه کې پرایویټ یو ځای باندې اور لګېدلی و، ویډیوګانې وایرل شوې وې، نو هغه موقع له راغلو او د هغه دې صورتحال نه د ستاسو خبرولو کوشش کوو. ملګرو، څنګه چې تاسو په ویډیو کې کتلی شئ، دا ګاډي سوځېدلي، دا تقریبا دلته ولاړو 150 ګاډي، 1.5 ګاډي دلته ولاړو په موقع باندې. د ریسکیو 1122 د ځلننوخار پېښور 400 د نږدې علاقې چې څونه ریسکیو والا و ای په موقع راورسېدو او ای له شاباسۍ هم په دې ورکو چې دې ځای نه تقریبا 101 ګاډي هغه یې وویښته او 49 یو کم 50 ګاډي په دې کې وسوځېده. اورېدو کې داسې راځي چې دلته 23 लाख لیټر تیل په دې ګاډو کې وو، 23,23,00,000 لیټره په دې کې پټرول وو چې د هغې قیمت 1.5 ارب روپۍ جوړیږي. د 1.5 اربو نقصان صرف د تیلو وشو. الله دې د خپلو خزانو نه دا نقصانات پوره کړي. ملګرو، 49 ګاډي پکې دغه شو تر اوسه پورې چې کوم دی نو مخکې تپش دلته تاو لاشته دی، ګرځېده پکې لا لږ ګران دي، خو ګاډي یې مکمل تباه کړ او ډېر یو غټ نقصان وشو. د رب العالمین نه به د رحم سوال کوو همیشتن. او دغه دا دیوال چې تاسو کوم کتی شئ، دا مخامخ دا ځای بیا ریسکیو والا دا دیوال ونړولو او دې کې 101 ګاډي هغه په دې لاره وویښ کړو. ای لمونږ خراج تحسین پیش کوو او دې ملګرو سره، دې ډریورانو سره، د دې مالکانانو سره دای په غم کې شریک یو، ځکه ورته راغلي یو او دې نقصان خو صرف الله پوره کولی شي. وجوهات د اور خو پته ونه لګېده چې د څه د وجې نه اور لګېدلی و، خو دې کې بلا خبرې کېږي د ګاډي د وایرنګ نه هم اور لګېدی شي. چا روژه وه نو کېدی خو داسې نه شي، خو سګرټ نه سواردا خو نه شي کېدی، خو په هر حال هېڅ پته نه لګي، یا د نور څه د غفلت د وجې نه اور لګېدی شي. خو دا نقصان په دې ملګرو په نصیب باندې و او الله به د خپلو خزانو نه انشاءالله د دوی برپایي کوي. اوس هم ځای په ځای لوګي خېږي، اور لا پوره 24 ګنټې وشوې خو لا پوره مړ نه دی اور. ځای په ځای اصل کې پټرول ځای په ځای لا پراته دي، لږ ډېر داسې شته دی. د دې د وجې نه چې کوم دی نو بیا لږ لږ اور کله یو ځای کله بل ځای دا ولګي، لوګي راخېږي، ټول پټرول موبلیل او په ګاډو کې دغه سیټونه هر څه دغه شان د اور ایستو والا حالت پکې ډېر و. نو دا تارو جبې صورتحال و د نن ورځې چې تاسو له خیمه دا ډریوران پکې ګرځي، ولې دې غریبانانو نه خو دې کې زیات تر ګاډي د وزیرستان دي، د بر علاقو دي، د نه نخترم دی. رب العالمین دې هغوی له صبر ورکړي او خواران خفه دي، ځکه چې دې کې به داسې ډېر خلک وو چې دی به پکې یو ګاډی و او به ډېر په سختو ایستی و، برابر کړی به او هغه ته وسوځېدو نو د رزق ذریعه یې ختمه شوه، هغه غریب یکدم لاندې را پرېوته. رب العالمین دې د هغوی برپایي برابر کړي. دا وګورئ دقه ځای نه بیا لوګي خېږي او دلته هم چې مونږ ګرځو را ګرځو نو لوګی همداسې ښکاري، ښکته هم لوګی ډېر دی. دا کیمرې په نظر خو به نه ښکاري، خو مونږ له محسوس کېږي. رب العالمین دې د دې نه پس خیر کړي. ډېره مننه چې تاسو دا ویډیو کته. د الله په امان.